علي امین ګنډاپور ډیر وخت پس عمران خان سره ملاقات شوه دی او علي امین ګنډاپور حواله سره چې دغه لفافه صحافیانو کم خبرونه جاری کول چې علي امین ګنډاپور عمران خان سره غداری کړی ده دغه هر څه حقیقت ښکارا شوه دی په دغه ملاقات کې علي امین ګنډاپور عمران خان سره څه خبرې کړې دي علي امین ګنډاپور د ملاقات نه پس یو پریس کانفرنس هم کړی دی چې په دغه پریس کانفرنس کې علي امین ګنډاپور نه ډېر اهم سوالات هم شوي دي چې علي امین ګنډاپور زبردست جوابات ورکړي په هغه هم مکمل تفصیلا خبره کو بل عمران خان سره ملاقات کې ګنډاپور ته یو نوې ټاسک هم ملو شوی دی څه ټاسک ته پاغه هم تفصیلا خبره کوو دین علاوه نور هم اهم اپډیټس چې سره په دې ویډیو کې شریکوم ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ دا ویډیو یو خو تاسو وګورئ پی ټی آی یو ځل بیا په ثوابۍ کې د پاور شو اعلان کړی دی دا جلسه په 9 نومبر باندې ثوابۍ کې وي او دې جلسې له بعد د پی ټی آی ټول لیډرشپ راځي په دې جلسه کې به شرکت هم کوي او خپل تقریرونه به هم کوي او په دغه جلسه کې به پی ټی آی خپل پلان چې کوم دی هغه هم عوامو سره شریکي چې احتجاجونه به څنګه کوو په کومه طریقه باندې به احتجاج کوو اسلام آباد ته به څنګه ځو احتجاجونو تاریخونه به هم چې کوم دی هغه شیډول به عوامو سره شریک کیږي نو دا جلسه د پی ټی آی یو پاور شو ده چې دا جلسه د پی ټی آی د لپاره او د حکومت د پی ټی آی د لپاره ډېر اهم جلسه ده او حکومت د لپاره د خطرې یو ډېره غټه نشانی هم ده قابل صحافي نه چې کله ګنډاپور د عمران خان سره په جیل کې ملاقات کو یو خو دغه ټاسک ملو چې په ثوابۍ کې یو پاور شو کیږي او دغه شو کې چې کم پلانینګ د به هم ریویل کیږي بل چې کله ګنډاپور د جیل نه راووتو نو صحافیانو ته څه پوښتنې کړې دي چې کې یو صحافي پوښتنه وکړه چې ته د صوبې اساسي چې کم دی په احتجاجونو باندې استعمالي ګنډاپور ویلي چې ته د کې پی کې صوبه چې کومه تاله ملو شوې ده د هغې اساسي د هغې ګاډي او د هغې کرینونه او د هغې یو شی او بل شی ته په احتجاجونو کې استعمالې نو ګنډاپور هغه له ډېر زبردست جواب ورکړو ګنډاپور هغه له وایي زه تا نه یو تپوس کوم چې پیله خوړله ته ده ووایه چې ته د کم چینل صحافي جي نو هغه صحافي ورته وي چې زه د فلاني چینل صحافي یم نو بیا ورله ګنډاپور وي ته چې دلته راغلی او ما نه سوالات کوې خامخا تاله به چینل ګاډی درکړې وي تا سره به خامخا کیمرامین وي ډرایور به وي در سره تاله ټول ته بیا د چینل اساسي ولې استعمالې نو هغه صحافي چې کوم دی هلته کې سپیچ لیست شو صحافي ورله ووي چې زه د هغوی له ریپورټینګ ورکوم زه هغوی له کار کوم نو ما له اساسي راکوي نو ګنډاپور ورله ووي چې زه هم د خپلې پارټۍ په کم پلان دی په هغې باندې روان یم او زموږ د پارټۍ حکومت دی او دغه حکومت چې کوم دی عوامو زموږ روستی دی نو د هغې اساسي زه د پارټۍ په پلان باندې استعمالوم د هغې اساسي چې کوم دي زموږ چې راتلونکی کم فیوچر د هغې دپاره زه استعمالوم زه خپل پرسنل کار دپاره نه استعمالوم ښه بل ته صحافیو پوښتنه وکړه چې اسټابلیشمنټ سره ته تیر ځل ته هم تا اسټابلیشمنټ سره ملاقات وشو ملاقات نه پس بیا ته لاړې او کې پی کې اسمبلی کې دی مطلب بیا پریس تقریر وکړو نو ستا اسټابلیشمنټ سره ولې ناسته پاسره نو ګنډاپور ورته ووایي چې زه د صوبې مشر یم زما په لاس کې اختیارات دي زه به هر چا سره کینم خبر سمولو دپاره زه به هر چا سره خبرو اترو دپاره کینم او زموږ چې کم پلانینګ دی یا زموږ چې کم ډیمانډونه دي به زه خلکو سره کینم اسټابلیشمنټ سره به هم کینم حکومت سره به هم کینم زه به مخې له خپل مطالبات کیدم اسټابلیشمنټ نه زما دا مطالبات دي چې 8 فروری الیکشن پی ټی آی ګټلی دی او چا چې دا الیکشن ګټلی هغوی له دې مینډیټ ورکړلی شي اسټابلیشمنټ نه زما دا او د عمران خان رهایي دپاره کوششونه کوو په ملک آئین بحالۍ دپاره کوششونه کوو نو زه به د هغې دپاره مختلف خلکو سره ناسته پاسته کوم دی بل صحافي له د هغې دپاره ګوره دا سیاستدان خلک ته دی مطلب دا څوک نشي پړکولی او دی سره د هرې خبرې جواب وي هرې خبرې جواز دی سره وي زما او ستا غوندې خلک دی سره سوال جواب نشي کولی خپل 8 فروری الیکشن حواله سره هم د خبرو کې بل صحافي چې کومې پوښتنې کړې وي بل پوښتنه ته صحافي دا وکړه چې ته په خپل تقریرونو کې دمکیانې چاله ورکړې لکه مطلب ته ولوي چې زه به درځم او زه به دا کوم او زه به دا کوم دا دمکیانې ته چاله ورکړې نو ګنډاپور ولوي چې دا دمکي زه هر هغه کس له ورکوم کم چې به زموږ مخې له راځي که هغه حکومت راځي که هغه اسټابلیشمنټ راځي که څوک هم زموږ مخې له راځي چې کم پلان مونږ کوو کم احتجاج مونږ کوو یا د مونږ څه پلان وي او د هغې مخې له مونږ له څوک راځي نو دا دمکي زه هر هغه سړي له ورکوم چې کم به زموږ مخې له راځي ما څوک ټارګېټ کړي نه دي نو دا ګنډاپور دریم صحافي له هم دا اهم جواب ورکړو دا اپډیټ شو په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام